خلکو څخه اورېدلي د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ خلافت زمانه ده. د عمر رضی الله عنه خلافت په زمانه کې یو سندرغاړی او سندرې به وهلې، ډېر ښایسته اواز یې و. مولانا رومي رحمه الله دا واقعه لیکلې ده، وایي ډېر زیات ښایسته اواز یې و، دغه سندرې وهلې. وایي دا چې کله بوډا شو ضعیف العمر شو او دته یوه ښځه هغه وفات شو، اولاد د ده نه نو کله به چې د سندرې وهلې نو د مې خپل ته په زراو باندې خلک راته ښایسته اواز یې و، خلک به ورته ډېر راجمع کېدل، خلکو به روپۍ ورکولې. په هغې شمشیت کې د ژوند تېرېدو. خو کله چې دا ضعیف العمر شو نو بیا به چې د چا خواله ورته ونه سندرو نه شو ویلی، اواز یې خراب شو، هغه طاقت او قوت په ده کې پاتې نه شو. نو بیا چې کوم ملګري وو هغه خواله به ورتل، کله به د یو څه مختلف کله بل څه، حتی تر دې چې وایي د ده د خوراک او څښاک بندوبست هم ختم شو. دا ډېر زیات پریشان و. یو ځای او بل ځای به ګرځېدو نو خپلو یارانو دوستانو خواله به ورته چې خلکو به په کم ټیم کې به سندرې وهلې، خلکو ورته روپۍ شیندلې، خو بیا به خلکو د خپلو کوڅو نه مشاو. دا په دې پریشانۍ کې دی او الله رب العزت ته فریاد کوي، وایي یا الله زما خو ځواني چې کوم دی په عیش او عشرت او په سندرو کې ستا په نافرمانۍ کې تېره کړم، زه اوس بوډا شوم، زما طاقت پاتې نه شو، زه مقدس په صحیح طریقه نشم کولی، ستا حکمونه په صحیح طریقه نشم ادا کولی، زه به ستا اوس څه عبادت وکړم، زه به ستا اوس څه خوشحاله کړم. وایي په دې پریشانۍ کې دا و او جنت البقیع طرف ته چې کوم دی دا راغی، د دې مقبرې طرف ته دا راغی، دغلته ناست دی، دا سوچ او فکر کوي او الله رب العزت ته په دې ځای کې توبه ویسته د خپلو ګناهونو، خو ډېره په ژړا باندې په فریاد باندې الله رب العزت ته ډېرې ژړاګانې وکړې. په دې کې عمر رضی الله تعالی عنه خلیفه دی او د ماسپښین ټیم دی. عمر رضی الله تعالی عنه د ماسپښین خوب کې قیلوله کوي، الله رب العزت ورته په خوب کې حکم کوي چې زما یو محبوب د جنت البقیع په خوا کې ګرځي راګرځي او زما د محبوب خواله ورشه او وګورې د دوه درې ورځو نه هغه روټۍ نه ده خوړلې او هغه لپاره چې کوم دی روټۍ ویسته په هغه باندې روټۍ وخوره. وایي کله چې عمر رضی الله تعالی عنه د خوب نه رابېدار شو، خوب یې ولید نو په کور کې فوراً حکم وکړو چې څه تیار یې هغه راته راکړي او یو لوښی د هغه روټۍ په یو لوښي کې راواغسته، په خپل سر یې د پاسه کېښوده او د جنت البقیع طرف ته روان شو. کله چې جنت البقیع ته دا ورغی او د کوم سړي د سندرې وایي د ولیدو نو دا ډېر زیات پوهېدو او دا یې وویل چې زه خو یو فاسق او فاجر سړی یم او ما خو ټول وخت د وخت د حکمران هم نافرماني کړې ده، د الله مې هم نافرماني کړې ده، کېدای شي چې دا اوس ما ته سزا وړي او دا به ما وي. خو دا د ده په دې عمر رضی الله تعالی عنه د پرې خوا باندې داسې تېر شو. ویې کتل دا هغه سندرغاړی دی عمر رضی الله عنه د جنت البقیع نه داسې تاو راتا شو، کېدای شي چې بل څوک وي، ځکه چې الله رب العزت خو راته نشاني نه ده ښودلې، خو داسې راته ویلي چې زما یو محبوب د جنت البقیع په خوا کې چې بېرته راواپس شو، بل څوک د جنت البقیع په خوا کې نه، صرف ورسره دلته یو سړی و. هغه ته ورنږدې شو، سلام یې پرې واچوه. د سلام نه بعد تپوس یې ترې وکړو، پوښتنه یې ترې وکړه او بیا یې ورته چې کوم دی دا روټۍ مخې ته کېښوده او ورته وویل ول روټۍ خوري نو روټۍ وخوره. تپوس یې ترې وکړو چې ته خو د وخت خلیفه یې، تا ته چا ویلي چې زه په دې ځای پروت یم او نهر یم او ته ماله چې کوم دی د روټۍ بندوبست کوې او په خپل سر مې روټۍ راوسته، وړوکی لوښی په لاس کې مې راوسته. عمر رضی الله تعالی عنه ته فرمایي وایي کله چې ما ته الله دا حکم وکړو چې زما یو محبوب د جنت البقیع په خوا کې دی او هغه له خوراک ویسته، نو ما دا په لاس کې نه راغستو، دا مې پر سر باندې کېښودو چې د دې دا بوج دا زما پر سر باندې راشي، ځکه چې د الله محبوب دی
او ما ته الله رب العزت ته حکم کړو چې زما یو محبوب دی هغه خپل لاړ شه او ډېر کله چې هغه سړی دا خبره واورېده نو هغه ډېر زیات پریشان شو متعجب کې شو چې ما ټول عمر د الله رب العزت نافرمانی کړې ده اخیره عمر مې ده ضعیف یم کمزور یم او ما یو پر الله د چې کوم دې توبه وستا او د الله رب خپل ګناهونو معافي وغوښتله او الله رب العزت د وخت حکمران ته حکم کوي چې دا ورته زمای دومره خیال وساته عمر رضی الله تعالی عنہ دا پوره قصه بیان کړ او د هغه نه بعد ودا ډیر زیات جوړ او دا جړه کې چې کوم دي دا وفات